ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله وفات شو دویم خلیفہ د مسلمانانو عمر فاروق کې ناس عمر فاروق رضی الله عنه چې کله د ابو بکر د حالاتو نه خبر شو ځکه مخکې چې روس د کوم بادشاه راشي د مخکې د بادشاه د حال نه خبري چې داسې خرچې کوله داسې خرچې کوله دا عمر فاروق چې ویل الله په ابو بکر رحم وکي داسې یو نری پولي خولې دی چې په دې لار او په دې پل ګوره انسان اوس نشي تللی دا چې د دنیا کم بادشاه راځي په دې لاره تللی نشي عمر فاروق د مسلمانانو دویم بادشاه شدام د عدل بادشاه عمر فاروق صاحب غوړي نه خوړل د غوړو په ځای باندې تیل استعمالول د زیتونو تیل ګرمي په هغې به د عمر فاروق په خېټه کې درد او دې په دې پوهېده چې دا درد د تیلو د زیتونو په وجه دی نو ډاکټر هغه زمانه کې حکیم ورته وویل د غوا غوړي خوره او زیتونو تیل مخوره دا تعالی بد دي ګرم دي عمر فاروق صاحب ویل چې زما د ملک مسلمانان عام مسلمانان د غوا غوړي نه خوري نو عمر به هم نه خوري عمر به دا خوراک به نه کوي او د خپل خېټه چې بیا درشن خپل خېټې ته به ویل خېټې دردونه مه کوه زما د ملک مسلمانان د غوا غوړي نشي خوړی عام خلق د زیتونو تیل استعمالوي د غوړو په ځای هر څنګه چې د زیتونو تیل به خوري بیا پرې خوري یره به وخت په وخت غالبه کېده نو په دې پسې به بیا د شپې ګرځېده داسې نه چې څوک مسافر د شپې نه هر پروت نه څوک بیمار نه څوک غله رانشي ایک تنها به د مدینه کې د شپې یوازې ګرځېدو یو ځای کې رڼا ولیدله د دې رڼا خواله ورغی ګوري یوه زنانه ده او ماشومان ورسري دا ماشومان یې وګوري دا وده کوي نه وده کېږي د لوږې د لاس عمر فاروق ورغی او دې زنانه ته وایي خورې ولې دا زنانه ورته وایي زمون ملک عمر بادشاه دی انشاءالله چې د قیامت ورځ راشي ګریوان نه به نیسم زما بچي خو نهر دي عمر فاروق رضی الله عنه هغه زنانه هغه راوغوښتله او هغې له د بیت المال نه عمر له خوراک مقرر مسلسل او دې زنانه چې سار عمر ولید نو دا ښځه پېښ شوه چې دا سړی بېګا ما لیدلی بیا عمر فاروق صاحب دې زنانه ته درخواست کوي ګوره تا یو بېګا یوه خبره کړې وه هغه خبره دې دا کړې وه چې د قیامت په ورځ باندې به زه عمر د ګریوان نه نیسم زه تا ته درخواست کوم چې ته به عمر قیامت کې د ګریوان نه نیسي دا خبره د دې نه رجوع وکړه زنانه وایي ما بخلې عمر فاروق ورپسې کاغذ راواغستو هغه کاغذ کې مضمون ولیکه دې ښځې ته وایي په دې ګوته ولګوه چې ته به عمر د قیامت په ورځ باندې په ګریوان نه نیسي زمونږ علما وایي دا د عدل بادشاهانو